د رحمت دو عالم صلی الله علیه وسلم مکی او مدنی مبارک زندگی دوران کی چکم په دوی باندې مهنت وشو او دوی د اسلام او ایمان طرف ته هدایت طرف ته روبلل شو چې کله د دوی شرک او کفر خپل عروج ته ورسېدو او د غزوه بدر په صورت کې دوی ته شکست فاش ورکړی شو او د ریاست مدینه قیام شو مکه معظمه فتح شو نو اوس دی مشرکین ته سلور میاشتو مهلت ورکړی شو چې سلور میاشتو کې دننه تاسو دغه پاک خورنا اوزي او سلور میاشتې بعد کچره دوی تاسو ته په دغه ځمکه باندې ښکارا شي نو چې په کم ځای بیا مومې دی قتلوي او په هر ځای کې دوی ته پلار وته کې نه او چې چرته ګیری کوي نو قتلوي کچره توبه وباسي او د مانزه او د زکات پابندیو کې نو بیا ته لار پرې دي او کچره یو کافر تاسو نه امن غواړي نو امن ورکړي تر دې پورې چې دی راشي او د الله کلام ووري او بیا خپل ځای ته ورسوي اوس په دې آیت نمبر 7 کې فرمایي دا مشرکین چې دوی چې کله تاسو سره عهد کی وعده کی جبو کی دا کې دي نشي چې دوی هغه سر ته ورسي دا الله او د الله د رسول سره یو عهد کی او دوی سر ته ورسي سوای د هغه کسانو نه چې کوم د مسجد حرام په خوا کې تاسو سره عهد کړو او هغه لا عهد شکنی نه کړی نو چې تر څو پورې چې هغه عهد شکنی نه کړی تاسو هم ورسره وعده او عهد مو ماتوي ځکه چې الله تبارک وتعالى داسي محتاط خلق سره پرهیزګار خلق سره محبت کوي او دا څنګه کې دیشي چې کله دا مشرکین په تاسو باندې غلبه بیا مومي نو بیا به دوی تاسو نه برشتي ته ګوري او نه به دوی تاسو په حق لا خپل معاهدې ته ګوري او دوی د خپل خلو په ذریعہ باندې د خلو د خبرو په ذریعہ باندې تاسو د رضا کولو کوشش کوي او د دې زړونه چې د دې خبرې انکار کوي ظاهري طور باندې تاسو ته چاپلوسي کوي او چونکه دوی مغلوب دي او په هر میدان کې دوی ته شکست فاش ملو شو ځکه د مغلوبیت په حالت کې دوی تاسو ته خپل جبه نرم ساتي خو کچري دوی ته غلبه حاصل شي نو دوی به بیا تاسو د یو شی لحاظ هم نه کوي ځکه اکثر په دوی کې نافرمانه دي کیف یکونو څنګه کې دي شی للمشرکین کیف یکونو څنګه کې دي شی معتبره للمشرکین د مشرکین عهد وعده عند الله پنزد الله وعند رسوله او پنزد رسول د الا الذين سوى خلقنا عاهدتم چې تاسو سره معاهده کړی دا عند المسجد الحرام فخواد مسجد حرام کی فمستقاموا لكم پس ترسو پوری چې دوی په وعده قائم وي تاسو سره فاستقیموا لهم تاسو هم قائم سید دوی سره دې لپاره ان الله يحب المتقين بشک الله جل شانه خو خوي پرهیزګاران کیف یکونو څنګه کې دي شي و ان یظهروا کچری دوی غلبه بیا مومی علیکم پتاسو باندې لا يرقبوا نو لحاظ بن کوي دوی فیکم استاسو الا درشتي ولا ذمه او ند معاهدي يرزونكم دوی راضی کوي تاسو درا بی افواههم فخلو خلو وتأبى قلوبهم او انکار کوي د دوی زړه واکثرهم فاسقون اکثر د دوی نافرمان دي کیف یکون للمشرکین کیف
څنګه کې دي شي معتبره د مشرکانو عهد وعده عند الله وعند رسوله د الله او د الله د رسول سره د دوی وعده څنګه معتبره کې دي شي یعنی د دوی د وعده څخه اعتبار نشته ځکه چې یو انسان د الله رب کائنات د ذات په باره کې خیانت کوي چې هغه سره شریک ګرځي د شرک ارتکاب کوي نو هغه بل چا سره وفا اکثر په دوی کې بدعهد الا الذين عاهدتم سوا او خلق چې تاسو سره وعده کړی معاهده کړی و عند المسجد الحرام د مسجد حرام په خوا کې دا څه کسانو مخصوص کسان دوی د خپل وعده خلاف ورزي نه وکړي نو الله رب کائنات ترغیب ورکړي فمستقاموا لكم ترسو پوری چې دوی په وعده قائم وي تاسو سره فاستقیموا لهم نو تاسو هم قائم اوسئ د دوی لپاره دې سره معاهده خپل قائم ساتي ترسو پوری چې دوی مات کړي نه مسلمان ته د معاهدې د ماتولو اجازه نشته دی ولی ان الله يحب المتقين بشک الله جل شانه خو خوي پرهیزګاران چې کوم محتاط خلک وي متقیان وي دا په هر ځکه او په هر صورت کې چې کوم انسان کې تقوا وي الله رب العالمین ته هغه انسان محبوب وي تقوا څه شی دی دا یو روحاني قوت او طاقت دی چې کله دا د مسلمان په زړه کې پیدا شي نو بیا د جرائم او د صد باب د پاره د معاشرینا د جرائم او د لری کولو د پاره او د معاشري د پر امن جوړولو د پاره معاشره د کفر نه د شرک نه د نفاق نه د حسد نه د بغض نه د عناد نه د شراب نه د سود نه د زنا نه او تمام جرائم نه د معاشري د پاک کولو د پاره بیا د زور او د جبر او د سزا او دغه شانتي موجوده چې کوم د جرائم او د مخنیوي د لپاره کوم اسباب اختیارول شي بیا د دې ضرورت نه پیخي نو چې کله دا تقوا ولا صفت د معاشري په هر فرد کې پیدا شي بیا په دنیا کې د مسلمانانو معاشره د جنت یو منظر پیش کړي سرنګ چې د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغه مقدس او مبارکه معاشره وا او دومره مبارکه معاشره وا رب کائنات دا غوی د یو سیس ذکر الله رب العالمین په قران کریم کې کوي دا غوی د عبادت او د اخلاقیات او د حسن معاشرت د حسن معاملات دا غوی د جهاد دا غوی د تبلیغ دا غوی د حسن اخلاق دا غوی د کاروبار دا غوی د تجارت دا غوی د جهاد دا غوی د تبلیغ تر دې پوری فرمایي چې والعادیات ضبحا دا غوی د اسونو ذکر چې کوم په جهاد کې غلو هغه جهاد کو فالموریات قدحا دا غوی د اسونو د خپو د چاپونو ذکر په قران کریم فالمغیرات صبحا په وخت د سبا کې هغه حمله کوون کې دا غوی د حمله د وخت ذکر فاثرن به نقعا دا غوی د خپو چې کوم چاپ پزمکه باندې لګیدل دا غي ذکر رب کائنات دا غوی د یو ذکر قران کریم کې را نقل کړي او قیامت پر راتل کې مسلمانانو ته دعوت ورکړي چې زما د محبوب پیغمبر د صحابو په نقش قدم باندې روان شي د دوی په شان د تقوا ځان کې پیدا کړي د دوی په شان د للهیت ځان کې پیدا کړي د دوی په شان د خوف خدا ځان کې پیدا کړي څنګه چې زما د پیغمبر صحابه قرآنی شخصیات دي نورانی شخصیات دي دا صفات کچری تاسو په ځان کې پیدا کړي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا کچری تاسو ایمان راوړئ نو دي صحابو په شان ایمان راوړئ تاسو ته هدایت ملو شي ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم چا چې داسې لار اختیار کړه دي صحابو نه علاوه دي مؤمنان نه علاوه التکی مؤمنان صحابه کرام لله العزه ولرسوله وللمؤمنين عزت یو الله د پاره دی یو د الله رسول د پاره دی وللمؤمنین او د مؤمنانو د پاره دی هغه وخت مؤمنان صحابه اولین مخاطبین د قران صحابه نو لہذا دغه تقوا ولا صفت چې کله مؤمن کې پیدا شي نو بیا د مسلمانانو معاشره د جنت یو منظر پیش کړي او د بیا
د مسلمانانو د اخلاق او د وجه نه کافران مسلمانېږي، د مسلمانانو د تجارت د وجه نه کافران مسلمانېږي، د مسلمانانو تبلیغ د وجه نه چې دی هغه کافران مسلمانېږي، د مسلمانانو معاشرتی او اخلاقی زندگی د وجه نه چې دی کافران مسلمانېږي. نن زمونږ استادو هغه کیفیت زمونږ استادو دین اسلام د مانځه او د روزي او د زکات پورې محدود دي. د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چې کوم مقدس او مبارکه زندگی وا هغه ټول 100% د دین اسلام په احکام باندې هغه عمل کو. دا غي وجه دا وا چې د ځنګل درندو هم د هغه اتباع کوله. چې کله په ځنګل ته تشریف وروړو اعلان کو درندگان او خپل بچی په خلو کې ونیول ځنګل ورته خالق. دا د تقوا برکت. ځکه الله رب کائنات فرمایي ان الله يحب المتقين، بشک الله جل شانه پرهیزګار خلق سره محبت کوي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.